ګرانو کتونکو په دغه شپه باندې زه د جاړې په مقام باندې موجود یم چې د عمرزو د شیرپو ترمنځه دلته کې هغه ټیکهدار چې د 21 توپو سلام ورته کوم او چې چا دا ټیکه ورکړې ده نو هغه ته خو دغه 11 توپو سلامي پیش کومه. په دې باندې دا زموږ اووه اتم پروګرام دی. باران نه دی شوی خو چې لښتي کې لږې شانتې اوبه راشي نو په سړک باندې به هغه اوبه بهیږي. دې خواته ورپسې غټ د سیمټو د تیار چتونو کارخانې دي د هغوی چې کومه تبه یې وکړه. دې خوا کورونو والا چونکې د جاړې دا خلک چې کوم دی دا کاروباري خلک دي. په دې باندې ما بار بار مطالبه کړې ده چې دوی له هوا کې داسې یو پول پکار دی. دلته کې په سوونو خلکه ماشومان زنانه سړي دا دې ګاډو وخل. دا خو یو بېله خبره ده خو لکه ده اوبه چې کوم دی دې ټیکهدار دا منصوبه جوړ مکمل کړې ده. یو کال شو او د یو کال نه هغه خلک وایي د پاکې نه پلیته ښه وه نو هغه زړه دغه ډېره زیاته ښه وه. بس صرف د سپو ځای دی دا وګورئ دغه پکې وګوره دې ته وګوره راشي ښه دا پکې په دې اوبو کې سپي دا مین شاره ده دا داسې عام سړک نه دی دا مین شاره ده مین شاره. موږ په مین شاره باندې دې وخت کې ولاړ یو راشه دې خواته څه به وایې په دې موقع باندې ته الف خان وروره ستاسو خو ډېر زیاته شکریه مده کو خو تاسو هم تقریبا دا چې 15 پروګرام وشو په دې باندې اوسه پورې د دې څه ریسپانس رانغی موږ ته. دا تقریبا په دې باندې دلته زموږ چې کوم دي دا مدرسه هم دا سکولونه هم دي زموږ زنانو ته ماشومان ته ډېر غټ تکلیف دی. دا لومبنی ځل نه دی دا دې نه مخکې چې کوم دی دا یې وران هم کو واپس یې جوړ هم کو هغه مسله لا اوسه پورې نه ختمه شوې. اوسه پورې دغه مسله ده زموږ زنانو ته ډېر غټ تکلیف دی. او بل چې کوم دی چې جاړو خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی. دا جاړو خلکو دا کم دا مین دا کورونه چې دي دا حجرې مخې چې کوم دي دا ټولې ګټرې بندې شوي دي د دې د وجې او ټول باترومونه او دا ګټرې چې کوم دي دا اصل کې ټول د دې د وجې بندې شوي او دا پلونه چې کوم دي دا ډېر زیات ښکته دي دا پلونه او د دې کې د اوبه نه وځي نو دا اوبه چې کوم دي دا ټول د دې د پاسه راځي او ډېر غټ تکلیف دی. دا ماشومان دې نه شي یقین وکړه چې دا مین روډ دی تاسو ورته دا خپل وګورئ ټول مین روډ دی او په دې باندې دا ګاډي ځي راځي او بیا دا ګوټ پیر هم دی چاته څه ښکار هم نه او په دغه ټایم کې دا ټولې اوبه دي او ډېر غټ تکلیف دی په دې موږ ته ډېر غټ تکلیف دی خو سزا او جزا نشته دی. خو په دې ضلع کې د سزا او جزا عمل وي نو دا ټیکهدار د سره داسې احتساب په کول پکارو د لیسنس کینسل کول پکارو دنه دا پیسې بیا غستل پکارو په دې باندې بیا دوباره کار کول پکار دي. خو چاته وی بهرحال موږ خپل حق ادا که په دغه شپه باندې دا تکلیف مو کته د خلکو جامې پلیتېږي دلته کې روزانه د خلکو جګړې وي ګاډي تیریږي مدرسې ته سکول ته نو ډېر زیات تکلیف دی. خو الله دې داسې ایماندار ډي سي راولي چې دا ټیکهدار رالته راګیر کړي. دا دومره غټه مسله ده چې د دې څخه دی. ډېره مننه.